ګرانو کتونکو زه یم صمد انجم او تاسو ګورئ پاسون نیوز. ګرانو کتونکو څنګه تاسو ته معلومه ده چې ښکلی سوات نن 14مه ورځ ده چې سیلاب وهلی دی، خو د سوات هغه ښایست چې کوم دی هغه نن هم په دوړو کې پټ دی. بیا هم دغه شتمن خلک، دغه وس لرونکي خلک راځي او دغه متاثرینو خلکو مددونه کوي. دې وخت کې موږ سره حاجي صاحب موجود دی. حاجي صاحب نن راغلی یې په متاثره علاقه کې موجود یې، څه ګڼې کوم مددونه خو تاسو مخکې هم کړي دي، اوس چې کوم مدد کوئ په څه طریقه باندې کوئ، خلکو ته څه پیغام ورکوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. موږ ستاسو ډېره شکریه ادا کوو چې تاسو دلته کې راغلی او زموږ دا خبرې ودا کړې. موږ الحمدلله زه د قمبر یم، حاجي رحیم ګل مې نوم دی، قمبر مین پاور ایجنسۍ والا یم موږ ورکې. او انشاءالله چې موږ هر ځای کې که په بونیر کې موږ دا کړی دی او لنډی کس او دا زموږ خپلې علاقې دي چې په دې کې کم متاثرین دي او کم کورونو والا دي. موږ راغلي د هغو سره څه ناڅه مدد کوو او انشاءالله چې څه قسم زموږ نه دا کېږي موږ هغه کوو. ډېره مننه ګرانو کتونکو، دا و حاجي صاحب د هغوی خبرې ترې تاسو اورېدلې. مدد هم دغه دی چې تاسو په خپل لاس باندې متاثره خلکو له ویسئ. داسې خلک پکې هم راوتي دي چې هغه متاثرین نه دي، خو دغه خلکو ته ولاړ او دغه د متاثرینو په نوم باندې دغه مال چې کوم دی، دغه امدادي مال چې کوم دی هغه دوی ترلاسه کوي. د دې نه ښه طریقه هم دا ده چې تاسو کور کور ته ورسئ او په خپل لاس باندې دغه مالي امداد چې کوم دی دغه خلکو وکړئ. دوی سره ځو، د دوی سره چې دوی دا کم کاوشونه دي، کمې هلې ځلې دي، کمې منډې تړلې دي، دا هم تاسو ته ښایي چې دوی مدد په کومه طریقه باندې کوي او د خلکو سره هم لږې خبرې کوو. راځئ زموږ سره. دواګانې کوئ، موږ به نور هم کوو. دواګانې کوئ، خپلې ورځ کوو، بهر ملک کې دغه دي، بهر ملک کې دغه دي، دواګانې کوئ، نور به سم بیا راکوو انشاءالله. اول د حاجي صاحب ډېر مشکور یم او ډېر ته خوشحاله شوم چې دی زمونږ خپل یو غریب ورور تپوس وکړو. دلته خلک راځي جي بار خلک پسې منډې وایي چې یا تاوان شي یا نه شي، د هغو کور اکثر په چت باندې خو لکه تاوان نه شي او بیا پسې منډې وایي. نو حاجي صاحب راغی، د کور ویزټ یې وکړو، یو کور یې ولیدو، زمونږ کور یې ولیدو، زمونږ تاوان یې ولیدو. زه جي په چینه مارکیټ کې چاول کار کوم، زما دا خپل دا تاسو ته به ښکاري په دې هغه تاوان شوی دی جي، او دا رحیم ګل حاجي صاحب دی، دا ډونیشن موږ ډله راکړو. زه یم چې هر سړي له پکار دی چې هر یو کور ته لاړ شي، په خپله د کور ویزټ وکړي او د حالات وګوري، نو هغې مطابق لکه کار وکړي، نو دا به لکه ډېره ښه خبره وي. ډېره مننه ګرانو کتونکو، دا نننی زموږ وړوکی غوندې پروګرام. رحیم ګل حاجي صاحب چې خواخوږی انسان دی او دغه شانتې په سوات باندې چې کوم آفت راغلی دی، کوم سیلابونه راغلي، په هغې چې کوم متاثر خلک دي د هغوی مخکې مددونه کړي دي، خو دا نننی مدد چې کوم دی، دا نننی چې کومه طریقه کار اپناو کړی، دا صرف د نورو خلکو ته ښایي چې تاسو هم دغه شان که مدد ورکوئ نو په خپله لاړ شئ او په خپله باندې دغه څه کورونه چې کوم دي، دغه کوم چې متاثره شوي خلک دي دوی خواله ورشئ، د دوی د ادرسي وکړئ. که تاسو پیسې نه هم ورکوئ خو صرف د دوی خواله ورشئ او د دوی سره دغه غم درد کې شریک شئ. امید لرم زموږ دا پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي. د راتلونکي یو بل پروګرام پورې خپل ورور صمد انجم ته اجازت راکړئ. په لوی الله مو سپارم، د الله په امان. خپل سړی هم داسې راشي او ویزټ وکړي په کورونو کورونو باندې او خپل دغه وکړي زموږ سره. ټیک شو؟ خپل د هر څه سره ملاقات وکړي په کور کې او د هغو څه دغه شوی دا خو به الله پوره کوي. خو دا موږ به څه ناڅه مدد کوو او زموږ نور کسان هم روان دي انشاءالله چې دې کورونو والا سره نور مدد وکړي، ښه دغه به انشاءالله کوي، دې سره مدد کوو. ټیک شو؟ او راځه دواګانې کوئ ښه؟ عبادت
چې ټولواله راځه anda نه اوس خبر ٹھیک شو تاسو وګورئ دا وګورئ کوی ودا شو راخانه